الله الرحمن الرحیم بخاری شریف کتاب المغازی ول سبق نمبر 33 غزوه ذات الرقاع ول حدیثو کې څه بقایا حدیث تی هغه بننیای صفحه نمبر 593 وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وابو سلمة ان جابر اخبر انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر کړه چې جابر صاحب یې څنګه پیغمبر علی السلام سره غزوی تلوړو قبل نجد علاقې ته ها وقال حدثني اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن ابي سنان الدوري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبر انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد سدو پیغمبر علیہ السلام سره غزوه کړي او نجد علاقې طرف ته فلما قفل رسول الله صلی الله علیه وسلم قفل معه پیغمبر علیہ السلام چې کله واپس کېدو دو سره واپس شولو فادرکتهم القائله دوته خوب راغلو فی واد کثیر العزواه په داسې ځای کې څزغور کې ډیرو فنظر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام یونی سیوری ته لوړل ته کې خوب د پاره وتفرق الناس فی العزواه خلق دی کی کروانو کی ید زغی ونه کی جاو درخت فیلو درخت کل تلتا پیلو شلو چوک دیلی لوڑو چوگلی لوڑو یستزویلون بالشجر ونو کی زون تا سیور حاصل والی تا سیور تا بطول خلق لگا روم مگو ونزل رسول الله صلی الله علیه وسلم تحت سمرت پیغمبر علیہ السلام وی کی کر لوندی ارم دا پارا ارام پرماشو فعلق بها سیپهو توری ماغذی کی کڑی کا قال جابر سے فرمائی پنمنا نومتن لک شاندی خوب کی مشو خوب مرالو پڑکال شو ثم اذا رسول الله صلی الله علیه وسلم یدعونا چی گورو پیغمبر علیہ السلام وزونه کې اچانک چی راشی دلتا فجئناهو چی کل منگور ورسیدو فاذا عنده اعربی جالس پیغمبر علیہ السلام سر یودی حتی کا سناسو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمیل ګوره ان هذا د چې درغلو اخترت سیفی زما تورې دی نیام نه رو بسلا وانا نایم زه خو بولې مو پستې کستو چې سترګې مې کولاو شوي وهو فی یده سولتا تورې نیغه نیولي او ماته خبرې کې فقال لی من یمنعک من نیوز به درنه څوک بچوي قتل کوم دی قلت چې کله مې ته دا وی کنه چې الله چې الله مې دنه بچکی په دې سره په دګېدو شو توره ترې نه وغورځېده فها هو ذا جالس ګورې دا ناستر لدلته بیا پیغمبر علیه السلام د خپل اخلاق عظیمه په وجه باندې معاف کړلو ثم لم يعاقبه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام له سزا نه ورکا پریدولو وقال ابان قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع پیغمبر سره ذات الرقاع جنگ کې مونږ او دی ځای کې فایداتین علی شجره ظلیله ایوی ونی ترلو ډیره سیاری ولا ونه ترکناها للنبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام د پاره مې پری دوله فجاء رجل من المشرکین ای مشرک کس ولرغلی غلغله خویدلی وسیف النبي صلی الله علیه وسلم معلق بالشجره پیغمبر علیہ السلام له تور خاصی په ونه کې کیړی و پختره تو دیرو بسلی ده فقال به پیغمبر سم ته دمکانی ورکولی چې تا خاف نیاریږي نه کنه یریږي و سره تلان دی گیری سبکی قال پیغمبر سن چې لا نه یریږم چانه می ډار نه رځي قال به چې خا ډاریږي خو نه فمن یمنعک من نیوز بدر نه خلاصي څوک به دی بچي وګوره پاسه می توره دل نیولې ده قال غیر چې الله به می دنه بچي په دې سره نه هر څه خطا شو بیا ورسته پیغمبر سن صحابه ته ډېر دمکیانې ورکړي چې د ستا څنګه جرأت کړیو فتهدده اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم ملګرو ډېر دمکیانې ورکړي او ډېرې ویرو چې د شیطان اندادي کسه بیا څه بسالت او جرأت نشي که داسې جسارت یو کو کنه ځانو بیا ومندې وقیمت الصلاة بیا د منځه ټیم شولو فصلی بطائفة رکعتین یوی طایفې ته 2 رکعته پړو کو ثم تأخر ولاړو وصلى بالطائفة الاخرى رکعتین بیا بلې طایفې ته پړو کو 2 رکعته وکانه للنبي صلی الله علیه وسلم 4 پیغمبر سن 4 رکعات شو للقوم رکعتین قوم 2 شو رکعتان یلش وقال مسدد عن ابي عوانة عن ابي بشر اسم الرجل اخسرنا ماچوا غورث بن الحارث وقاتل فيها محارب حسفا
پندی غزوه کې محارب خصاپاک یعنی پیغمبر سم جنگ کړي محارب خصاپینا وتل شي او غزوه ذات الرقانه وتل شي. وقال ابو الزبير صاحب وای عن جابر صاحب نرید کې كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل په دې ځای کې مو پیغمبر سره نخل علاقې کې فصلى الخوف د خوف منځ پړاو کو. وقال ابو هريره سے فرمای صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه نجد غزوه می پیغمبر سره کړي و صلاه الخوف چې کوم کې صلات خوف وانما جاء ابو هريره الى النبي صلى الله عليه وسلم ايام خيبر. او ابو هريره سے پیغمبر سم ته د خیبر په ورځو کې راغلی او منه دا جنگ غنه رسته شوی وو.